بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب سيدنا نو ویډیو پیر صاحب چې لکه زما بتاوس ته بده باب ثانی کې د بخور متعلق خبرې اترې کومه پای کې لول نه بهر سو आवाज ناراضي بحر طويل بهم نمبر بحر مدید نمبر 3 بسيط او پرون منغ ویلو بحر طويل بحر وافر نن سبا کې منغوایو بحر کامل بحر کامل په بحر کامل کې جری کنا پدې کې متفاعل نزي سبا کې راځي متفاعل پکې راځي او دا متفاعل پکې راغلي شپک پیری سو پیری شپک پیری نو بلاولین بیتی کې بسوي درې او بسلورم کې بسوي پات ویم کې بسوي ها دو درې تفعیلی په اولی کې او درې با په دویم کې د دې چې دی کنه درې قسم عروض او نه قسم ضربونه راځي درې قسم ضروب او نه درې قسم عروض او نه قسمه نمبر 1 چې دی هغه دی تامه ها عروض سوري درې دي عروض درې دي نمبر 1 چې دا سره تامه نه پیژنم تامه او صحیح او سالم دا ټول یو شی دی نو تامه څه ته وایي او دویم دی حذ ها چې حذف پکې شوی حذف خو پیژنې کنه اوس به مثالونه دا به وایو او دریم نمبر چې دی هغه مجزوعه صحیحه مجزوعه نه پیژنم بھائی یو غونډه یو ته پیژنې ادب شي نو چې عروض درې تام وي نو دې سره درې قسمه ضربونه راځي څو قسمه درې قسمه نمبر 1 چې نه دا ضرب تام وي نمبر 2 دغه به مکتوب وي او نمبر 3 چې نه دا بسوي احز به احز مزمر تام نه پیژنم ملکانو چې اس قسمه ضیافتونه خالی وي لکه دا متفاعل به فلاولنی تفعیل کې با چې متفاعل نشي فلاولنی به اتفاق کې متفاعل نشي نو دا جو سره تامین دا هم سره راځي متفاعل نو ګوره درې به متفاعل او بیا متفاعل مقتونه پیژنم به د معنی شوی قطع دوت دی مجموعه متحرک حرف ساکن عذف کولو او متحرک ساکن کول لکه متفاعلون ده کنه بھائی د دې متفاعلون بس جوړ شي متفاعل سبا شي متفاعل ٹھیک شو لا ها او اخذ نه پیژنم او مزمر نه پیژنم اخذ چې حذف بګدا حذف پکې شي سبا کې شي حذف څه ته وایي چې غون موت مجموع یادب شي غون وته مجموع یادب شي او مزمر نه پیژنم ازمار څه ته وایي ویم متحرک ساکن کول ویم متفاعلون دی کنه نو د دې چې ځل اول پکې دا حذف پکې وکما نو سبا شي د دې نه بس جوړ شي متفا سبا شي او د متفا نو بیا څه جوړ شي متفا سبا شي نو دا متفا دې کنه نو دا خپل تفعیل نه نو راوچ ودا فعلون تا سره به وځي او کنه چې ته دې نه متفاعل جو نو دا ګوره لاوله ده متفاعل او بیا متفاعل مفاعلون واښو به معنی پرې معنی واښوي دویم دا چې عروض دا بار کامل دویم نمبر عروض هغه حذاره سره حذا څه ته وایي چې ودنه مجموع په کاتب شوی کنه نه متفاعلون بس جوړ شي ناورما متفا سبب جوړ شي متفا نو دا لکه ز اړوما فاعلون ته اړوما سره اړوما اګه چې نه اړوما جو الله دې مور پلر غاڼو بخاړو اړوم ها وز د دې حذا چې شي کنه نو دې سره دوه قسمه ضربونه راځي څو قسمه دوه قسمه اول خو د دې په مثال باندې ها چې احد چې به سره شنو اخذ نه پیژنم کنه او دویم اخذ به او مزمر به او سبي لکه دا به متفاعلون څه جوړ شي
متفا سبا جوړ شي متفا او احد مضمر خو مکه تا وي ها د متفاعلون به څه جوړ شي بیا ډایرکټ به د فعلون جوړ کوم نور قسطه وکړو پوه فعلون فعلون یا متفا نشوي پوه چې بحر کامل دا اصل لګوي تاسو دا وریدل چې درې قسم اوردونه او لا نه قسم ضربونه لري نو تاسو باندې سړوبي رااله نو دا خو یې د دې لپاره نه تاسو سړوبي به ختمومه ها عروض درې قسم عروض لري لا ولې عروض دې تامه د چې تامي نو ضرب سره څنګه راتلی شي تام راتلی شي مقطوم راتلی شي احد مصبر راتلی شي او چې عروض حذای نو یو سره دوه قسم ضربونه لري یو احد او بل احد مصبر دریم نمبر دینا مجزوعه صحیحه مجزوعه صحیحه چې کنه نو دا هم درې قسمه ضربونه لري څو قسمه سلورو ولې دا مقصود وي صحیح ده سلور به کوزا یو نال نه ده احز مجزوم مرفل مرفل نه پیژنم ما ترفیل پکې شوی څه پکې شوی او ترفیل خو دمانه هر شوی ده و د مجموع کې چل شوی فاوت د مجموع باندې سبب خفیف ضرب کول دا سیوا کول لکه متفاعلون دی کنه نو بدیږي څه سیوا کولو سبب خفیف سبب جوړ شي متفاعلون دی کنه نو دا به جوړ شي متفاعلتان سبب جوړ شي متفاعلتان ولې دا مفاعلتون کنه متفاعلون نو متفاعلون نو دا الف او نون په سیوا کو کنه هغه پوښي متفاعلتان څه جوړ شو متفاعلتان او دویم دی مجزوم مذال مذال څه ته وایي تذیل نه پیژنم دا وته دی مجموع په اخره کې ساکن سیوا کول متفاعلون دی نو متفاعلون نون بشي نو دا چې زموږ حوال کوم نو څه ته به کومه متفاعلان ته صدا متفاعلان ته پوښوي او دریم د مثال سره مجزو صحیح جو صحیح په خپل ځای راځي تفعیلی به پکې وي او نمبر 4 چې نه دا سره مقطوع سبي مقطوع نه پیژنم مال ته مخ کې ویل شوی دی دا و د مجموع اخره کې ساکن ادب کول او متحرک ساکن کول نو دا متفاعلون به جوړ شي متفاعل څه دي جوړ شي هغه پوښوي نو بحر کامل د دې کې تفعیل راځي متفاعل شپک پیری فلاولنی شعر کې با لاولنی بیتی کې بدریوي او پرسونی بیتی کې بدریوي بیا دا درې قسمه عروض او شپک قسمه ضربونه لري عروض نمبر 1 تامه چې دا عروض لري تامین او ضرب سره تام مراد لشي مقطوم مراد لشي احز مصبر مراد لشي او چې عروض لري حذاوین او دو سره لشي یو احد او یو احز مصبر او چې مجزوعي صحیح وي عروض نمبر 3 چې یو مجزوعي صحیح وي نو مجزوم مرفل مجزوم دال او مجزوع صحیح ټیک شو او یو مقطوم دا به دې خو لیکل شوی نو وخت ما نه مې شو مثلا بیر شو لکه پوه شو به دې معنی اوس ورته پر دوه ټیټ کینم اوس ما دا وایم وای کوم ځای وای الخامس الكامل یعنی پنځم نمبر بحر چې نه دا سوم سره بحر کامل له څه شری بحر کامل نو ای واجزاؤه متفاعل 6 مرات د دې اجزاء څه شری متفاعل سو بیری بی ما سره خبرې کوي واعارضه 3 درې قسمه عروض لري واضربه 9 الاولى تامه اولنه اولنه عروض لا تام ده واضربها 3 درې قسمه ضربونه لري الاول مثلها اول درې په مثال باندې مثال څه مطلب وایي تام به نو وبيته نو درې ګوره تفعیلی به کمی کمی راځي متفاعل او بیا متفاعل نه متفاعل واذا صحوت فما اقصر عن ندى وكما علمت شمائلي وتكرمي الګه کټ بګي واذا صحوا دا یو ته پیدا شو نه
تفهماء قص صر عند وكما علم تشمائلي وتكرمي. الثاني مقطوع ذهب نمبر سره مقطوع نبي جنم بھائی وزي مجموعة دا متفاعل نہ بس جوڑی متفاعل سب جوڑی متفاعل بس جوڑی نه واذا دعوا نك عمه فإنه نسب يزي دك عندهن نخبالا. متفاعل او دا متفاعل او محول فاعلات دا محول زلا فاعلات دا کته متول کې جو خدا کنه متفاعل وایا الګه پوښ به معنی. الثالث احذ مضمر احذ به وسبي يعني دا حذف د وجه نه ما حذف شوی وته مجموع حذف شوی او دا مضمر د وجه نه بس چل شوی دویم ساکن به بګه لکه دا متفاعلون دي نه متفاعلون بس جوړ شي مدفع صح مدفع او دا ما اول ستا فعل دا. الثالث احد مضمر وبيته لمن اديا ربي رامتي نفعاقلي درست وغي يرى ايها قطر مدفع قطر فترة فعل مدفع يا فعل الګه پوښ به معنی الګه ذهن پکار کوي. الثانيه حذا يعني بين نمبر عروس دا څه شری حذا نه به جنما چې و د مجموع بغیر شي دی خو غوري د الاولنی تفعیلی اخر به متفاعل نه بلکې سبي متفا یا سو فاعلون او دلیل اولنی ضرب چې نو دا راځي احد نو دا به متفاعل نو د دوانو تفعیلو د دوانو بیتونو په اخره کې دی الاولنی بیتی په اخره کې متفاعل ا دې کې هم صحیح شعر د ګورا الثاني تحذا ولا ضربا الاول مثله وبيده دمن عفت ومحا معا لمها فاعل فاعل ولدو كنا بیا حقل اجش شوبارح تربو. الثاني احد مضمر وين تلنا غسله احد مضمر سره چې یو به سبب دا صدا بعد شي وته مضموع بعد شي او دویم ساکن به صحیح نو سبا متفاعلون به جوړ شي نور ما به مدفع به جوړ شي. الثاني احد مضمر وبيته ولا انت اش جاء من اسا متى اذ دعيت نزا لولج فذ زعري فعل يا مدفع يا سو فعل تلقى پوښوي بل وایا. الثالثه مجزوه صحيحه درهم صحیح مجزوه صحیح مجزوه نه پیژنم بھائی یو جز باندې شي نو کلاولین نیم بیتی کې بس هو تفعیلی وا او بدیم کې با وا دو. الثالثه مجزوه صحيحه واضرب واربعه الاول مجزوم مرفل نه پیژنم پدې ود مجموع باندې بس څه وشوي نو متفاعل نه نو متفاعل متفاعلات ګوره وای. ولقد سبق تهمو إلي يفلم نزع تو أنت آخر تو أنت لك متفاسو تو أن متفا تآخي دا فاعل أو خير دا جنون دا تنشو متفاعلات پوشوي. الثاني مجزوم مزال نه پیژنم چې یو ته پیدا پاره چې مزال ورغی تسجیل نه پیژنم حرف ساکن په ذات شوی لکه متفاعلون بس جوړ شي متفاعل. جدث يكو نو مقامه ابدا بمختلف الرياح متفاعلان پوښو به معنی
الثالث مثلها درهم چې مثل لري مثل څه چې مجوسي واذا افتقر فلا تكن متجشعا وتجملي متفاعل هلکه پوهیږي الرابع مقطوع نه پیژنه ما وتر مجموع اخرنا ساکن حذف کوله متحرک واذا هم ذكروا الاساء اتاكثر الحسنات متفاعل الګه پوښو به معنی وز د څه وکي چې راوړوي تاسو دیوان الحماسه وایم متفاعل 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 اول به یو څه تفعیل جوړی کوي ولقد شهید دا څه شو ولقد شهید دا کومه تل خیل یو مطرادها بسليم او زفت القوائم هيكلي نقول ولقد شهدت الخيل يوم طرادها ما دا وره یو شعر په زوه ما بیا وای نو ګوره دا تفعیلی به جو کوم سکته په کوم ګوره ولقد شهدت الخيل يوم طرادها بسليم او زفت القوائم هيكلي فدعونا ذا لفكنت أول نازل وعلى ما أركبه إذا لم أنزلي وألد ذي حنق علي كأنما تغلي عداوة صدره في مرجلي أزجيته عني فأبصر قصده وكويته فوق النوازر من علي فبعني وروي فقال ابو كبير الهذلي دي ولو ابو كبير الهذلي دي ولو فخبل واي ولقد سريت على الظلام بمغشم جلد من الفتيان غير مثقل ممن حمل به وهن واقدون وبكنة فشب غير مهبل ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرجعة متى حملت به في ليلة مسؤولة فأتت به هوش الفؤاد مبطنا سهودا إذا ما نام ليل الهوجل فإذا نبذت له العصا فرأيته ينزو بقعا حقاته وإذا يهب من المنام رأيته يغدو بلحم الساق ليس بفضله وعلينا مسل الأرض إلا منه وعرض الساق طي المحمل وإذا رميت به الفجاج رأيته يهوي مقارمها أمي الأجل إذا نظرت إلى أسرة وجهه ورقت كبرق العارج المتهلل صعب الكريمة لا يرى جنابه ما ذي العزيمة كالحسام المقصل يحمى الصحابة لا تكون